یو پلار خپل زوی د پاره واده وکړو او چې کله واده ورله وکړو نو زما عزتمندو د واده نه بعد دا زندگی لږه مشکل شي. ولې چې دا نوجوان د خپل ښځې د پاره څه سامان راوړي، څه د خوښې څیز راوړي، نو دلته په دې کور کې خویندې مې او مورې مې، نو زما عزتمندو هغه چې ګوري وګوره خپلې ښځې د پاره دا مختلف څیزونه راوړي او خپل مور غم ورسره نشته، د خپل خویندو غم ورسره نشته، نو دې ښځې دې خپل خاوند ته وویلې چې یاره بار بار دغه یعنی ستا مور هم ما ته پیغورونه راکوي، ستا دا خویندې هم پیغورونه کوي، داسې کار وکړه چې د دې خپل پلار نه خپل حق وغواړه، د دې خپل پلار نه حق وغواړه او بیل بشو، جدا بشو، ځان له به بیل کور ونیسو او په هغې کې به زندگی تیرو. دا زندگی دا ژوند به راته اسان شي. زما عزتمندو چې کله دا نوجوان پلار ته مخامخ شو چې بابا جانا داسې داسې معامله ده، مال خپل حق راکا، زه به جدا شم، زه به ځان له بیل ځای ونیسم، ما ته په دې کور کې تکلیف دی. اوس اکثریت د دنیا بیماران، د دنیا محبتونه زمونږ په زړه کې، نو دغه پلار چې کله دا خبره واورېده چې ښه ما تاله دې وجې نه واده وکړو چې ته به اوس ما نه خپل حق غواړي، نو زما عزتمندو پلار دا خبره زړه ته واچوله او چې کله شپه شوله نو د شپې دا پلار راغی او ځان سره تمانچم راوړه او دا بچې په دې سر سر باندې وایشتلو. زما عزتمندو چې ښه دا به اوس ما نه خپل حق غواړي، خو د دې نه یو بچې پاتې شو، د دې الګ دې ښځې به د دې ماشوم داسې تربیت کولو او دا خبره به ورته کوله چې بچیه ستا د پلار قاتل بل څوک نه دی، هم ستا نیکه دی، ستا نیکه ګورې ستا پلار وجلی. نو دا ماشوم غټېدو چې کله د تمانچې نیولو شو او د ډس کولو شو، زما عزتمندو دا نیکه بیت الخلا ته باتروم ته روان دی، یو خپې په باتروم کې دننه ده، بله خپې د باتروم نه بهر ده، دغه ځای کې د یونیورسټي نه ډس پورته کړو. زما عزتمند هغه هر څه همداسې پاتې شو. د دنیا د هر څه دا به په دې دنیا کې په دې ځمکه باندې د هر څه به موجود وي، لیکن ما او تا به نه یو. د دنیا مثال د یو کشتی دی، د دنیا نه بغیر ژوند نه کیږي، پیسې ګټل پکار دي، خیخي کپڑے اغوستل پکار دي، خخ خوراکونه کول پکار دي، خو گاړو کې ګرځیدل پکار دي. الله دې مونږ او تاسو ټول الله راکړي، خو لیکن د دې محبت ډیر خطرناک چیز لکه څنګه د دنیا نه بغیر، د پیسو نه بغیر، د کور نه بغیر، د گاړو نه بغیر، د جامو نه بغیر، د خوراک نه بغیر زندگی نه کیږي. همدغه شان زما عزتمندو مونږ او تاسو د دې مثال نه یو لوی عبرت والو چې دا کشتی په دې اوبو کې روانه، نو دا کشتی بغیر د اوبو نشي ګرځېدی، کشتی بغیر د اوبو نشي ګرځېدی، لیکن دا کشتی په دې اوبو روانه ده، خدا کشتی دا اوبه ځان کې دننه نه پرېږدي. که چېرته دا اوبه دې کشتی ته دننه رالی، نو زما عزتمندو د دې کشتی په هلاکت کې هیڅ شک نشته. همدغه شان د الله په ذات مې دې قسم وي چې کله زمونږ او ستاسو زړونو ته د دنیا محبتونه راغه، زما او ستا په هلاکت کې هیڅ شک نشته. بیا یو بزرګ داسې ناست دی او زما عزتمندو څه کسان راغه، جی ستاسو د تجارت چې کومه قافله را روانه وه هغه لوټ کړلی شوه، هغه هلاکه شوله، ګوره تاوان وشو، نقصان وشو. نو دا بزرګ دا د خپل زړه کیفیت ګوري، د زړه کیفیت ګوري، زړه ته ګوري او لږ ساعت بعد سر راوچتوي وایي الحمدلله. بیا زما عزتمندو څه کسان راغه وایي جی تاسو ته دې خوشخبري وي چې هغه کومه قافله را روانه وه هغه قافله ستاسو نه وه، ستاسو د تجارت سامان او د تجارت چې کومه قافله وه هغه صحیح سالم به عنقریب به تاسو ته راورسي، ستاسو قافله الله بچ کړې ده. د هغې نه بعد ګوره واپس د نقصان نه بچ شو، بیا خپل زړه کیفیت ګوري، د هغې نه بعد بیا وایي الحمدلله. مریدان ترې نه تپوس کوي حضرت چې ستاسو تاوان وشو، نو د تاوان په صورت کې هم تاسو ویلې الحمدلله، او چې کله تاسو له دنیا واپس راله په هغه صورت کې هم تا ویلې الحمدلله. نو هغه بزرګ ورته څه فرمایي، وایي د دنیا په تللو مې هم پروا نه وه او په راتللو مې هم پروا نشته، ځکه مې ویلې الحمدلله. نن په کورونو کې ماشوم پیلې ماته کی ټولو تندې راچولې،
نن بچې دنیایي او نقصان ما تعالی راکی ټولو تندې را چولې پلارم خفی مورم خفی چې دې بد وخته زما په کاروبار کې زما په پیسو کې مال لوی نقصان راکو تاوان راکو لیکن دغه بچې مونږ او دس نه کوي چا سره غم نشته د دې بچی نه دی یو مونږ قضا شو د الله په ذات مې دې قسم وي وای د مال جان اولاد مور او پلار هر څه دنه لوټ کړل شو یعنی انسان تنها پاتې شي یعنی سیلاب وهلي متاثرینو نه تاسو کا چې کور او بچی او ټول او په دې کور کې یو کس ځان لا پاتې شي نور سره کور پاتې شي نور سره خزه بچی پاتې شي نور سره مور او پلار پاتې شي څومره لوی نقصان شي یو موز قضا کې دوسر پلار سره غم نه لور نه به مونږ قضا شي خزي نه به مونږ قضا شي لیکن زما عزتمند او زکه دا خبره بار بار کوم چې د دې دین قدر موږ سره زکه نشتا چې نه په دې دین باندې زمونږه خوله لګېدلې ده نه مال لګېدلې دی نه جان لګېدلې دی چې کوم خلکو ورپسې بیبیان یې کونډې کړي بچي یتیمانان کړه مالونه د الله په دین باندې لوله پکړه هغې ته صحابه کرام ویلی شي هغې ته صحابه کرام ویلی شي هغه په دې دنیا کې نشته د الله په ذات مې دې قسم وي چې د پیغمبر علیه السلام د مبارک خولې نه به یو خبره ووتله فورا به په صحابه عمل کول نن مسجد امام ځان ستړی کوي کنه خلکو ته لګیا اوسه څوک په خبرو عمل نه کوي نو چې خبرو باندې عمل نه کوي نو ستا ژوند به نه جوړیږي ستا په دې ژوند کې به همدغه پریشانۍ همدغه مشکلات به همدغه هلاکت او تباهي دا به زما او ستا مخې ته راځي